د جناب کنگ عمران خان صاحب چیلنج او چیلنج سره ملګرو ویډیو لازمي مخکې شیر کړ. ډېر ښکلی چیلنج یې دغه چې ځان ته د وخت سیاستدان وایي نو هغوی یې ورکړی دی خو ویډیو لازمي مخکې شیر کړي. جناب عمران خان صاحب دا پیغام جاری کړی د جیل نه چې دوی د الیکشن نه 3 ورځې مخکې ما پرېږدي او زه به صرف اور صرف یو جلسه کوم. نو بیا به تاسو حالات وګورئ چې حالات څه دي. دا د جناب عمران خان صاحب ګوره دوی وایي موږ مقابله کوو، دوی چرته مقابله نشي کولی. زما د الله په ذات باندې قسم وي چې دوی ته پته ده چې د جناب عمران خان صاحب کوم مقبولیت دی نو هغه موږ نشو کنټرول کولی، ځکه د دوی نه شیر افضل مروت صاحب نه کنټرول کیږي. د دوی دا حالات دی ملګرو دې سیټ کې تاسو کتلی شئ دا چیکونه باقاعده جوړ کړي دي په 5,000 روپۍ باندې دوی څه کوي اوټ اخلي چې هغه سروې هم شوې ده او هغه انټرویو هم اخیستی شوې ده چې هغه خلک پکې لګیا دي و یاره موږ به بس یو زنانه پکې وایي موږ به 5,000 روپۍ خرڅوو چې موږ ته پیسې میلاویږي. نو هغه د 1400 میاشتو چې کوم حالات دوی تیر کړي نه ستاسو هغه پیسې دي چې هغه په 5,000 روپۍ ستاسو نه اوټ اخلي، خو هغه بې ضمیره چې هغوی به په خپل اوټ په 5,000 روپۍ باندې خرڅوي. نو زه حیران یم ځکه چې په دې باندې خبر فیصل قریشي دا خبره کړې هم وه چې د الیکشن په ورځ مهرباني وکړي چې میندې خویندو ته وایو چې په کور کې خو ښکلې بریاني په حق هسې نه چې دا ستاسو د کوره کوم سړي وځي چې هغوی چېرته د بریانۍ په پلیټ باندې دوکه نه شي. نو د دوی دا حالات دي. جناب عمران خان صاحب ورله په هر لیول چیلنج ورکوي خو دوی چیلنج اکسپټ کولی نه شي. دوی ته پته ده دوی نه یو شیر افضل مروت صاحب نه کنټرول کېږي نو دوی نه به عمران خان صاحب څه کنټرول شي. بل طرف ته ملګرو دې سیر کې تاسو ته دا تصویر ښکاري چې ډېرو خلکو د جناب عمران خان صاحب په نوم باندې اوس د اوټ اخیستو کوشش وکړو. هر سړي ته پته ده د سوشل میډیا دور دی، هر سړي ته پته ده چې دې سړي د عمران خان صاحب سره تکلیفات تیر کړي دي او دته د پارټۍ د طرفه ټیکټ میلاو شوی دی. صرف هغه سړي ته به اوټ ورکوئ چې هغه ته په مقابله کې بل آزاد امیدوار هم ولاړ وي نو دا هم د پارټۍ د تبعیې دپاره ولاړ دی، ده به هم د مخالفینو نه د دنیا روپۍ اخیستي ځکه به ولاړ وي د اوټ خرابېدو دپاره. نو هغه کسان وپېژنئ چې د جناب عمران خان صاحب د پارټۍ نه ولاړ وي او هغوی ورته ټیکټ جاري کړی نو تاسو به خپل اوټ صرف اور صرف هغوی له ورکوئ. نو دا کسان دي چې دوی لګیا دي د پارټۍ چې کوم اوټ دی نو هغه خرابوي. بل طرف ته دا تاسو کتلی شئ عمر فاروق مایر دا هم د جناب عمران خان صاحب په نوم باندې ټیکټ اخلي. نو دا کسان وپېژنئ ټول څومره چې هم کتونکي د ویډیو لازمي مخکې شیر کوي. بل طرف ته ملګرو عطاالله اساهیل دا خبره کوي چې عمران خان که تاسو عمران خان له اوټ ورکئ او که ور نه کوئ نو د هغه په صحت باندې هېڅ اثر نه پرېوځي. خو مسله دا ده چې زموږ د نسلونو د مستقبل خبره ده. زموږ نسل تباه کېږي وایي هغه نسل چې زموږ ته مخامخ ولاړ دی نو ما ستا بچې نو هغوی تباه کېږي. عمران خان صاحب په صحت باندې هېڅ اثر نه پرې باسي. که ته ول اوټ ورکې او که ور نه کړې که چېرې اوټ دې ورکړو بله ورځ به خدای مکه در باندې د نیمې شپې تکلیف راغلی نو په جب کې به د 1 روپۍ نه که عمران خان له دې اوټ ورکړو نو کم از کم په دې جب کې به د صحت کارت پروت وي، له به د ډاډۍ مطمئن وي چې انشاءالله العزیز اسپتال ته لاړ شم نو د اسپتال عمل هم عمران خان صاحب راټیټ کړی وه، علاج به مطمئنۍ سره کېږي. که عمران خان له اوټ ور نه کړې نو څه مسله نشته دی خو ته به د دغه صحت کارت د راشن کارت او د چې کوم سرکاري هلته کې دغه جوړې شوي پناهګاه جوړې شوي چې مسافرخانې جوړې شوي په هغې کې زما او ستا سپین پلار پنجاب ته مزدورۍ له لاړ شي هغه پکې په آرام پروت وي. اوس خو نشته. شهباز شریف دې قصه ختمه کړې ده. که چېرې غواړئ چې دغه وي خو عمران خان صاحب له اوټ ورکئ، که چېرې ور یې نه کوي نو عمران خان صاحب دی هغه ښه په سور کې دی په جیل کې مو زه خوشحال یم. بل طرف ته دا خبره مریم نواز کې چې پی ټي آی چې کوم انټرا پارټي انتخابات دي نو هغه بغیر د مقابلې نه شوي دي او خلک منتخب شوي دي. نو دې مریم نواز ته ووایي تاسو چېرته په زندګۍ کې انټرا پارټي الیکشن کې انتخابات کړي ستاسو چې کومه غټه عهده ده د شهباز شریف چې ده د حمزه شهباز چې دا تاسو چېرته بل چا له ورکړې ده چې عمران خان صاحب یو ورکړله خپله چیرمني ورکړه نه خور له ورکړه نه ښځې له ورکړه او خپل پارټۍ کسانو له ورکړه او د هغې په انتخاباتو باندې ته چې کوم دی نو څه کې هغې باندې ته تنقید کې. جناب عمران ریاض صاحب دا خبره کوي چې د پاکستان چې کوم دی نو هغه څه د مندر هغه ګنټي نه ده کله چې مندر ته سړی ور ننوځي ور سړی ټنګوي زړه کېږي او ورځي او هغه چې کومه ګنټي ده هغه ټنګوي. وایي نه وایي دا د 24 کروڑ عوامو ملک دی دلته انسانان اوسېږي
څه ځناور نه اوسېږي دا د انسانانو ملک دی چې جناب کنګ شیر افضل مروت صاحب ډېر ښکلي او درانه الفاظ مخې ته راوړي شیر افضل مروت صاحب دا خبره کوي چې میدان جوړ شو او مقابله به کوو انشاءالله العزیز خو چې کم یو کس ویرېدو نو سمجھو وړه گیا نو یریدلي خو دوی دي چې د الیکشن نه د تښتېدو کوشش کوي د شیر افضل مروت صاحب دا چې کوم بیان دی هغه مخې ته راغلی بل طرف ته دا ویل کېږي چې باتینګل په 10 ورځو کې کم عزت ځان له جوړ کو څنګه چې تاسو کتلی شئ د حمید میر نه یو صحافي تپوس کوي په ټي وي چینل باندې یوې انکره ده چېرې انتخابي نشاناتو حوالې سره به تاسو څه وایې نو هغه وایي چې مارکیټ ته ورغلی وم چې واپس راووتم که په هغه مارکیټ کې ډېر چاپېره باتینګل ځوړندو نو زه چې دغه مارکیټ نه راووتم نو ما بیا وروسته سوچ کو چې هلکه دا باتینګل ولې ځوړندو چې ما وکتل نو ما سوچ کې راغی چې هلکه دا خو عمران خان صاحب د پارټۍ نه یو کس ته باتینګل نښه میلاو شوې ده نو دې خلکو باتینګل له دومره عزت ورکړی دی نو دا ویلی کېږي چې باتینګل په 10 ورځو کې څومره عزت ځان له جوړ کړو نو افسوس مقام دا دی چې نواز شریف په 40 کاله کې ځان له دغه عزت برابر نه کړو د هوښیارو دپاره پکې ډېر غټ سبق په دې فقره کې پروت دی خو افسوس دا دی چې پې پوهېږي نو چې یو سړی پې پوهېږي نه نو څه به ورسره کې بل طرف ته ملګرو دا ویل کېږي چې جناب عمران خان صاحب دا وینا کړې ده چې پلین سی چې کوم دی نو هغه به د الیکشن نه 4 ورځې مخکې د هغه پلین اعلان کېږي دا څه پلین کېدی شي ملګرو هسې ستاسو څه وایئ چې جناب عمران خان صاحب په جیل کې ناست دی او د دې خلکو ژوند یې تنګ کړی دی نو دا څه پلین کېدی شي را سره په کمنټس کې شریک کړئ دغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هغه مې در سره شریک کړه ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې واس پاکستان زنده باد عمران خان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله پامان